د خپل دین د پاره د خپل قرآن د پاره د خپل نبی د پاره د خپل اسلام د پاره دوی کې څومره جذبه موجود ده. څنګه چې حضرت صاحب وفرمایل تاریخ ګورې د قربانۍ نه ډک پروت دی. صحابه رضی الله تعالی علیهم اجمعین او دنیا کې بهترین خلک چې انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات په دې دین باندې ځان قربان کړي. دنیا د پاره پټي د پاره کټي د پاره دې د پاره ځان نه قربان کړي. هغه دین زما او ستا جون چې راغی زما او ستا هغوی خو ځانونه قربان کړل او هغوی خپلې قربانۍ الله ته پیش کړې او الله قبول یې کړې او د الله په نس هغه قیمتي خلکو د دنیا نه لاړ. نن چې زما او ستا دور راغی تاسو که روزانه ګورئ بله خبره به نه ګورئ په میډیا. اوس خو د میډیا دور دی، بله خبره به نه اورئ چې د ملک بېعزتي وشوه د جنډې وشوه خو که کېږي د قرآن بېعزتي کېږي نعوذ بالله من ذلک، د اسلام کېږي د پیغمبر کېږي. موږ او تاسو ګورئ کافر ګوري. زما عزتمندو زما او ستا غیرت چې کوم دی، زما او ستا پښتو چې کوم ده، زما او ستا ایمان چې کوم دی، دا اسلام پورې دا قرآن پورې دا په نبي پورې ګوره پیوسته او تړلی دی. که قرآن زما او ستا د ژوند نه ووته نعوذ بالله من ذلک الله دې نه وباسي او دا اسلام ووته ګوره غیرت او پښتو بیا نشته دی. ګورې دا کافران چې څومره دي دا ټول بېایمانان دي، دا ټول بې غیرته دي. دوی کې غیرت نشته، دا مور نه پیژني، دا خور نه پیژني، دا لور نه پیژني. ما او تا چې کم دا خور او لور پیژنو دا د دې قرآن برکت دی، دا د دې اسلام برکت دی، دا د دې نبي برکت دی. زما عزتمندو څومره چې څنګه حضرت صاحب وفرمایل څومره چې زموږ وس دی د خبرې وس دی د زړه دې نه بایکاټ وکړو. دا برای نام دا خبرې نه کوو چې بایکاټ او بایکاټ په دې څومره مصنوعات چې دي د خپل علماو سره رابطه وکړو دې نه مکمل بایکاټ وکړو او دې باندې غمرازي ښکاره کړو چې دغه خبیثان په دې خبره پوه شي چې مسلمان نن هماغه رنګ ژوندی دی او د تاریخ ژوندی دی. دوی کې داسې خلک شته دي زما عزتمندو نور علما ناست دي هغه به هم خبرې کوي. آخري خبره زه کوم زما عزتمندو دا دین ګورې زمونږ او ستاسو محتاج نه دی. ښه په دې خبره ځان پوه کړو او نه دا د صرف د عالم او د مولا او د تبلیغي او د حاجي صاحب خبره ده، دا د ټولو مسلمانانو مشترکه خبره ده. زما عزتمندو دا زمونږ او ستاسو هم ده. دا دنیا کې چې څومره مسلمانان دي هغوی ته دوک رسېدلی، هغوی ته په دې باندې ډېر سخت غم رسېدلی. موږ ټول په دې باندې غمرازي ښکاره کوو. موږ دا مطالبه کوو ټول چې د حکومت نه خپل د صاحب اقتدا چې کوم خلک دي چې د دې خلکو سره ملکي بایکاټ هم وکوي او چې څومره دوی سره هغه بایکاټ وکوي او دې له سزا ورکوي. زما عزتمندو وروره سرونه به ماغه ځای نه وړو، مال دولت به ماغه ځای نه وړو او قرباني به هم کوو. بې غیرتو په ایمان باندې ودرېږئ انشاءالله. ځان بلکل دا وویستئ چې وروره نه دوی پېژنم لور پېژنم د خیره سر چې که د امریکې ته و که پاکستان ته و که غلارشې ته وروره راغونډېږئ او ځو به انشاءالله. وروره دا وکئ د خپل قرآن دغه وکئ او ځئ. واده ورځې دا کمې خبرې چې دي عالمانې موږ ته قید دي که د ذرې هم نه دروغ نشته. موږ بې غیرته بېمانان وروره د روپو خاوندان یې د دغه د ایمان خاوندان یې که چېرته موږ ایمان په ځای په خدای یقین وکړه که یو غیر دي دا زموږ قرآن شریف وسېږي پاڅېږئ او په دې باندې بېلمنۍ ته هر ځای ته دغه وکئ دا تلیفونونه او راشئ ځو وروره ځو بغلنۍ ته واده ورځې خپلې